أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة مائدة آيات نمبر 115. يا أيها الذين آمنوا أي د ایمان خاوندانو علیکم انفسکم ورتاسو باندې د خپل ځانو حفاظت دی. لا یضرکم ضرر نرسی تاسو لره من هغه څوک ضل چې گمراه شي اذا اهتدیتم که تاسو په هدایت واست. الی الله مرجعکم یوازې د الله تعالی طرف ته تاسو واپس تلل دي جميعا د ټول. وینبئکم بیا به هغه تاسو ته خبر درکړي بما په هغه کنتم تعملون چې تاسو یې عمل کاو. د دې آیات د مخکنیو آیاتو سره مناسبت دا دی. په مخکنیو آیاتونو کې الله عزوجل مؤمنانو ته د کافرانو یو ډېر لوی قبیح او خبیث عمل وشو دی چې د دوی طبیعت او مزاج دا ګرځېدلی دي چې کله دوی د الله تعالی د دین طرف ته هغه کتاب ته چې الله تعالی را نازل کړی او د رسول طرف ته را دعوت کړی شي نو دوی یو غیر معقول بے اصل دلیل پیش کی او دا وایي چې موږ لره هغه څه کافی دي چې په هغه باندې موږ خپل پلرونه پیدا کړي. اگر کده دوی دا پلرونه نه په هدایت باندې و او نه په علم باندې خبرو نو په دې باندې په مسلمانانو ته تکلیف رسیږي چې دا څه جاهل خلک دي چې د دومره واضح دلایل په مقابله کې هسي او خبري ته ولاړ. نو دې آیات کې الله تعالی مؤمنان ته تسلی ورکړي چې تاسو د دعوت ورسته کاوي تاسو خبره ونه منل تاسو ډیر غم مکو بلکې د ځان د اصلاح فکر وکړي او د ځان غم خوري. یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي اصلي کار تاسو دا دی چې تاسو پر ذمہ دی علیکم انفسکم پر تاسو باندې انفسکم خپل ځانونه دي د خپل ځانو فکر وکړي د ځان د اصلاح فکر وکړي. یعنی اصلي کار تاسو پر ذمہ همدا دی. باقی د نور د اصلاح متعلق خبره داده سونه چې تاسو د طرف څخه تاسو د قدرت مطابق تاسو د اصلاح کوشش کوای سي اغونه اندازه کوشش کوي قراغه سربېره کچا تاسو خبره نه منله نو بیا په هغه کې فکر مکوئ. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم لا یضرکم تاوان نرسی تاسو لره من هغه څوک ضل چې گمراه شي. یعنی با وجود ستاسي د سعی او د اصلاح د مهنت سره سره هغه بیا خبره ونه مني گمراه شي دا تاسو ته ضرر نشي رسولای. اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت یاست یعنی که تاسو په هدایت واس کامله تقوا مو پر عملی کړو په قول او عمل کې مصداقت او د خدای سره مو عقیده جوړو او هغه شرعي ذمہ داری چې تاسو پر غاړه پرته ده چې نور ته به د حق دعوت کوي د بده بیا راګرځوي کله دغه امور باوجود تاسو خبره بیا چاو نه منل نو تاسو ته تاوان نه کی بلکې دا د هغوی تاوان. یعنی کله چې تاسو واجبات دین ادا کړه او همدارنګ مو د خپل ځان اصلاح هم وکړه او د نور د اصلاح کوشش مو هم وکړي نو بیا تاسو ته تاوان نه کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خطبه کې دا ویل چې اے د الله بندگانو تاسو دی په دغه آیات باندې په دوکه کې نه لويږي چې تاسو دی آیات ته وګوري بارنو دا فکر کوي چې ګوا کې د نور اصلاح زما ذمہ داری نه بلکې تاسو ذمہ داری دام د چې د نور اصلاح به هم کوي. چنانچه فرمایله چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه اوریدلی دي چې که په قوم کې چا منکر عمل کوي او د قوم هغه خلق نه منع کول نه دي بدو کارو څه نو نږدې ده چې الله تعالی به په هغوی باندې عذاب راوړي. چونکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه انتهایی ډیر احادیث د دعوت او د تبلیغ په ارتباط باندې یعنی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په ارتباط راغلي دي
نو د دې آیات غرض دا دی چې کله تاسو په هدایت سواست بیا تاسو ته ضرر نه رسي. د هدایت معنا دا غده چې تاسو د خدای تعالی ټول احکام ومنل او کوم اصول چې شریعت درته ایښي و د هغو مطابق مرفتار وکړي، بیا که تاسو خبره شاوه نه منل نو پر تاسو باندې په هغه کې کوم ضرر نشته چې هغوی به تاسو ته ضرر ورسي. چنانچه عایشه رضی الله عنها وایي چې یوه ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام کور ته راغلی او زه په پوه سومه چې پر مخ مبارک باندې د غم آثار سته. نو زه ورخطا سوم چې څه پیښه ده. نو پیغمبر علیه السلام د چا سره خبرې ونه کړې او دس یې تازه کړي او د کوره بیرته ووتې. چې کله د کوره بیرته ووتې نو زه له دروازې سره چسپه ودرېدم د پاره د دې چې پر منبر پیغمبر علیه السلام څه وایي او څه پیښه. پیغمبر علیه السلام چې منبر ته پورته سو نو وایي چې فحمد الله واثنى علیه، د الله تعالی حمد ووایه، الله تعالی ثنا بیان کړه او بیا یې وویل یا ایها الناس ای خلق مروا بالمعروف، پنیکو کارونو باندې امر کوي، وانهوا عن المنکر او خلق د بدو کارو را ګرځوي. یعنی دا کار کوي دا کار مپرېږدئ. تاسو پنیکو کارونو امر کوي د بدو کارو خلق را ګرځوي. قبل ان تدعوني فلا اجيب لكم، او دا و فرمایل چې دا د الله تعالی امر دی او الله تعالی فرمایي چې دا کار کوي مخکې تر دې چې بیا زما څخه دعا غواړي او زه ستاسو دعا نه قبلوم. وتستنصروني فلا انصركم، او تاسو به زما څخه د خپلو دشمنانو په مقابله کې نصرت غواړي، نصرت به مو نه کوم. وتسألوني فلا اعطيكم، او زما څخه به بیا تاسو د یو شي غوښتنه کوئ زه به یې نه درکوم، زه به یې نه درکوم. نو بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا کلمات یې وویلې. عایشه رضی الله عنها وایي ثم نزل، بس د منبر راکښته سو، دا خبرې ورته وکړې. په یو بل حدیث مبارک کې فرمایي، دا حدیث چې ما مخکې درته نقل کړي دا ابن ماجه را نقل کړي. په یو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اذا عظمت امتی الدنیا، کله چې امت دنیا عظیمه وګڼل نو نزعت منها هیبت الاسلام. دنیا چې هر کله زما امت عظیمه وګڼله او دنیا یې د خپلو مشکلات حل وګڼي نو د اسلام هیبت او د اسلام عظمت به یې د زړه څه ووځي، بیا به اسلام وده ته هېڅ اهمیت نه لري. واذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، او کزما امت امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېښودل او دا کار یې نه کاوه، حرمت برکت الوحی، نو دا برکت د وحو څخه به محروم سي. یعنی د وحو چې کم برکت دی، د قرآن احادیث چې کم برکت دی، د هغه څخه به محروم سي. بیا به هغه برکات چې الله تعالی د خپل کتاب او دین په خاطر دوی ته ورکول د هغه څخه به محروم سي. واذا تصابت سقطت عن عین الله، او کزما امت یو بل ته بد ویل سره شروع کړله او یو د بل بدیه بیانول، ورستنیو پر مخکنیو بد ویل، حاضرینو پر غایبینو باندې بد ویل، نو په دې وجه باندې به د الله تعالی د نظر رحمت څخه راولوي شي او د الله تعالی په دربار کې به هیڅ اهمیت نه لري. نو ابوبکر رضی الله عنه فرمایي د دې آیات په وجه په دوکه کې ځان ما اچوي، چې مطلب ادا نه دی د دې آیات چې بس د ځان غم کوه د نور غم مکوه. په موږ کې دا ډېره لویه غلطي ده چې د حق خبره چاته نسو کولی، حتی د خیرخواهي خبره هم چاته نسو کولی او د نور ټولو خبرو په ارتباط ورته ویلی شو. لیکن د حق خبره ډېره ګرانه ده چې کوي، نه پلار ته کوای سو، نه ورور ته کوای سو، نه کوروالا ته کوای سو او نه بل چاته کوای سو. نو باید دا په مومن کې دا صفات پراته وي چې بل چاته د حق دعوت ورکړي او هغه دین ته متوجي کې دا ستا ذمہ داری ده چې دا کار وکړي، ستا غاړې خلاصې دي کنه، نو دا مسؤلیت دی. الله تعالی د دې سوال درڅکي. الى الله مرجعكم، یوازې الله عز وجل لره مرجعكم، ستاسو ټول رجوع ده، جميعا ستاسو ټول د الله عز وجل طرف ته رجوع ده او تاسو به الله تعالی ته ورځئ.
وينبئكم بیا خبر درکې تاسو ته الله عز وجل بما فاغ كنتم تعملون چې تاسو واس عمل مو کاوه. یعنی کله چې حق خبره تاسو ادا کړه نو د قیامت په ورځ باندې بس تاسو د حق او د هدایت په وجه تاسو ته ثواب درکې، او کچا د باطل طرفداري کړې و نو هغه ته الله تعالی عذاب ورکړي، ځکه دا الهي امر دی او تاسو الله تعالی ته ورزي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې صحابه کرامو ته و فرمایي چې اوس که تاسو د دین لسمه حصہ پرې شودل نو تاسو به هلاک شئ. ورسته به یو امت راځي که د دین په لسمه عمل وکړي نو هغه به نجات پیدا کړي. علما وايي د دې حدیث څخه یوازې د دعوت اړخ مراد دی، یعنی دعوت دا پر دین پیغمبر علیه السلام بللی دی، نور ته دعوت ورکول، حق ترا دعوت ول دا پر دین پیغمبر علیه السلام بللی. د دې معنا دا نه ده چې فرائض که صحابه کرام پوره کول او موږ پرې شودل نو موږ ته بیا معافي کیږي، نه، صرف د دعوت مسله ده. صحابه کرامو کې لسمه حصہ پرې شوی نو هغه ته سزا ورکول کی، لیکن زموږ د پاره کفل سمه عمل وکونو هم بنجات پیدا. نو د دې د پاره دا ضروری دی چې پیغمبر علیه السلام د خپل امت د پاره د دعوت خبره ډیره مهمه او لازمی بللې، او هر کله چې امت کې دعوت وي نو امت ته ترقی کی او هدایت پکې عامه. علماء د دې واجب شو مثال بیان کړي، وای شیطان همیشه د دعوت مقابله کوي او شیطان د خلوت مقابله نه کوي. شیطان د خلوت مقابله نه کوي، شیطان همیشه د دعوت مقابله کوي. دا خبره شو فهموي. هر هغه څوک چې دعوت کوي خلق دین ترابولي د هغه کس مخالف دي، او هغه څوک چې خپل انفرادي عبادت کوي یو کوټه باندې نه وتلی او څه کسان باندې راټولي نو د هغه مخالفت خلق نه کوي، ځکه چې هغه خلوت دي او شیطان د خلوت په وجه باندې ډیر نه پریشان کیږي، ولی چې د هغه دعوت عام نه دی او خلکو ته فائدہ ډیر عام نه ده. نو د دې لپاره علما یو مثال بیانوي. حدیث کې راځي چې کله اذان شروع شي نو دا شیطان زغلی، ترمذی کې حدیث دی ولهو زرات، دا شیطان زغلی او بادونه پرې کیږي، هغه باد چې د هغه سره आवाज هم ملګری وای دا زغلی او دا باد جنې پرې کیږي، تر داسې اندازې زغلی چې د اذان आवाज الته نه رسیږي. وای کله چې د اذان ختم شي دی دوباره راشي، چې کله دا مؤمن پر مانځه ودرېږي بیا په زړه کې وسوسې ورځي. نو علما د دې وجه دي چې عجیب ده د اذان په وجه دومره زیات زغلی، او چې کله ته بیا المنځ کوي چې المنځ تر اذان افضل عمل دی الته بیا وسوسې در اچي د دې وجه شي. نو وجه دا شولې د علماو چې اذان دعوت دی، ځکه د اذان زغلی، اذان د الله تعالی د دین اعلان دی او المنځ خلوت دی. په خلوت کې ستاین انفرادي عمل دی، نور ته د کومه ګټه نه رسیږي، او په اذان کې ته نور ته ګټه رسې، نور دین ترابول. نو د دعوت په وجه باندې شیطان پریشان دی او د خلوت په وجه شیطان چندانې نه پریشان کیږي. نو په دې خاطر باندې د دعوت کار ګران هم وي، نفس ته هم دا کار ګران چې دا باید زونه کم، او په دې کې زما خامي ده او کمی ده دا به نو څوک را سره ومني. نو دا ټولې کمزوري د منلو کار ستانه دي، ستا کار ویل دي. پس نیت باندې به هر مسلمان ته د حق دعوت ورکې او دین ته به راوړي. خلک د کفر د پاره زیات مهنت کوي، حتی په مرګونو کې، قتلونو کې، زخمونو او ټپونو کې د يهودو او نصاراو ځوانان او شذي د مسلمانانو په ملکونو کې په ډیرو جنگ زفلو علاقو کې کوشش کوي د خپل عیسویت او خپل يهودیت د نشرولو د پاره، او مسلمان په خپل کور کې د حق دعوت نشي چلاوي. دا ډیره بده خبره ده او ډیره لوی د کمزوري خبره. یو چا ماته ویل زه کینیا ته تللی وم، کینیا کې وای ډیرې لوی لوی غوماشي دي، دومره دوی لوی غوماشي وای هغه خلک هم ټول تور خلک، تور پوستي خلک او ظاهري رنګونه هم د ښایسته نه دي. یو ځای مې سودا کوله، وای یو څلور ځوانان وه او یو څلور ښځې وې او ډېر ښایسته سپین سپین خلک، دا ښځې هم ډېرې ښایسته وې.
ول دی چا سم پښتنه وکړه چې دا دلته څوک دي دا خو د دې علاقې نه معلومي ول هغه راته چې دا د فرانسې سره غلي او دلته د خپل دعوت چلی دا د 2 کال کې دلته اوسېږي نو ول ما ډېر زیات وجړل المال دا د باطل دین د فارد او مستریح ځای څخه دغه د تکلیف ځای تراغلی دا دون لوی غماشي دام په ځان باندې وړي او د مرګ خطر مرته متوجه ده او بالکل ځوانان دي لیکن موږ د حق د دعوت لپاره نو عامل نو دا ډېره بده خبره ده چې په مؤمن کې دا صفات کم نو سړی د دعوت کار دا باید په کامله توګه باندې وکړي او چې څوک یې کوي دا غوي امداد او مرسته وکړي د دعوت او تبلیغ په جماعتونو کې وتل صرف د دې لپاره ضروری دي چې د انسان د دعوت طریقه زده شي او دا بالکل مبارکه او بهتره طریقه ده د انسانیت د هدایت ذریعہ د ټول دیوبند علماو تحقیق دادي چې په نړۍ کې نن عوامي سطح باندې دین څومره عام شوی او په نړۍ کې په عوامي سطح باندې چې خلک دین ته څونه دعوت شوی د دعوت او تبلیغ سلسله تر ټولو مخته ده او دا تحقیق دی د ټولو علماو په پاکستان کې د ټولو علماو تحقیق دادي د وفاق المدارس چې په مدارسو کې د هغو خلکو اولادونه چې د دعوت او تبلیغ سره ارتباط لري څومره ډیر دي د بل هیڅ اولادونه دونه ډیر نشته ځکه چې د دعوت کار دادی چې تا په دعوت کې قدم کښېښودی ستا د دین سره شوق پیدا کیږي ته به فورا خپل زوی حافظ کړې عالم کړې به ډیر زیات واقعات په دې کې شته یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت د دې آیات شان نزول به بیان کو بیا به ورسته ترجمه وو د دې آیات شان نزول دادی چې یو کس چې بدیل ابن ورقان می دی دا مسلمان رضی الله عنه دا د 2 نور ملګرو سره یو تمیم داری نومې دی او یو عدی نومې دی دا دواړه ورسته مسلمانان سوي دي او په دغه وخت کې چې د ابودیل ابن برقاو سره ملګری وو نصرانیان دا 3 کسان ملګری سول د شام طرف ته په سفر باندې تلل پر لارې باندې د ابودیل ابن ورقا دا مریض نو د سره خپل تجارتی سامان هم وو نو راولاړ سو د خپل ټول سامان یو فهرست ولیکي ټول سامان په یو فهرست کې ولیکي چې ما سره دا شان را سره دي دا فهرست یو واخستي په یو بل شي کې پټ کی او دا خپل 2 ملګرو ته وصیت وکي چې هر کله کزه وفات شوم د غزما ټول سامان ما ورسو ته ورسو نو هغه ورته سمد د مریضي سخت سول او حالت وفات دغه 2 ملګرو یې چې تمیم داری او عدیو دوی د سامان مدینه منورې ته د ورسو تراو ورسو ته چې راوړي ورسو چې مال سره راوښي په هرست پیدا کی په هرست کې وکتل یو د سپینو زرو جام دی یا د سپینو زرو پیاله ده چې د سرو زرو کار مربانی سوی دی دا یې په دې سامان کې پیدا نکړ او په دې فهرست کې لیکلی نو دغه کسان راولاړ سول دا ورثه پر دغه 2 کسانو چې وصیت ورته سوی وو پر دې وصیت کوونکو باندې د نبی عليه الصلاه والسلام په حضور کې دعوه وکړه نو په دې صورت کې ورثه چې دی هغه مدعیان دي او دغه وصیان چې دا وصیت ورته سوی دي دا اوصیا دا مدعا علیهما یعنی پر دې دواړو دعوه سوی نو قانون شرعي قانون دادی چې هر کله هر څوک دعوه وکي شاهدان باغ پیشي او کچیر مدعی په دعوه کې شاهدان پیش نکړه بیا به مدعا علیه پر هغه چا چې دعوه کړل سوی هغه به بیا قسم نو کله مدعی شاهدان پیش کړل دعوه وګټل او کچیر مدعا علیه د شاهدانو په نه حضور کې قسم واختی دعوه وګټل او که د قسم انکار وکي دعوه باید نو کله چې دوی دعوه وکړه پر دغه 2 کسانو باندې پر د تمیم داری او پر د عدی باندې پیغمبر علی السلام هغه ورسو تو ویل چې تاسو شاهدان پیش کړئ چې دغه پیاله دوی اخسته
نو اول شاهدان خو موږ نه لرو دا په فهرست کې لیکلي دي موږ دغه په وجه دعوه ور باندې نو پیغمبر علیه السلام و دي نور دوه ویل تاسو قسم واخی او دواړو قسم واخست پیاله موږ نه دلیدل نو قسم چې واخستي دعوه حل شو څه زمانہ بعد په مکه مکرمه کې دغه پیاله د یو تاجر سره پیدا شو چې پیدا سول د هغه څخه پښتنه وسول چې دا چیرې و هغه ول دا پر ما باندې تمیم الداری او دا عادي دی خرڅ نو دا چې خرڅ کړل دغه ورثه بیا را پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې دغه پیاله موږ د پلاني تاجر سره ولې هغه دوه کسان بیا حاضر کړل سول هغه ته وویل سول چې دغه پیاله خو د پلاني تاجر سره دا د لیدل سوی دې څه وایي هغه ورته چې پیاله موږ دغه میت څخه چې دا وفات شوی دی د دې څخه موږ رانیولې موږ د دې څخه رانیولې ده بیا موږ خرڅ کړي ورسو د دې څخه انکار وکړي چې یا تاسو نه درانه اوس دعوه برعکس و په دې صورت کې اوس دعوه هغوی کې درانیولو او دا ورثه منکرین دي درانیولو خبره د مخکنی صورت څخه برعکس واوښت اوس مسله دا ده چې دغه دوه کسان چې درانیولو دعوه کوي دوی به شاهدان پیشي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته ویل تاسو شاهدان پیش کړئ نو په دې صورت کې مخکې خو هغه کسان ورثو دعوه کول اوس دوی دعوه کوي نو دوی ته ویل چې تاسو شاهدان پیش کړئ نو دوی شاهدان نسوای درلودل ورثو ته ویل دا ورثه چې دی دام په یو صورت کې دعوه کوي او په بل صورت کې منکرین په دې اعتبار چې راواخې چې د پیالې دعوه کوي نو دعوګیر او په دې صورت چې راواخې چې د هغوی د دې دعوی څخه انکار کوي نو ورثو ته دا ویل سول چې تاسو قسم واخلئ ځکه هغه شاهدان نه کړ پیش نو هو څه د منکر کسب قسم اخلي نو دا ورثو ته دوه کسان را ولاړ سول شاهدی ادا کړل چې زموږ دا علم دی چې دغه شی دوی نه دی رانیولي او دا د دې میت دی نو کله چې هغه شاهدی ادا کړه پیغمبر علیه السلام دغه پیالې قیمت د دوه کسانو څواغستی او دی ورثو ته ورکړ په دغه روانو آیاتونو کې الله تعالی دغه بیانې او په دې کې زیات مسائل هم دي ترجمه هم لږ د شور ته متوجه سي یا ایها الذین آمنو اے کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی شهادت بینکم شهادت شاهدی په کار د بینکم تاسو تر ما بین اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر سي یو تاسو څخه او یو ته الموت مرګ یعنی یو ته تاسو څخه مرګ حاضر سي حين الوصیه په وخت کې د وصیت اثنان دو کسان بنسي د شاهدی د فار زوا عدل منکم چاغه خاوندان د عدل و منکم استاذ څخه یعنی مسلمانان او آخران یا نور دوی من غیرکم غیر استاذ څخه ان انتم کله چې تاسو یا ضربتم سفر کوي فی الارض پمزکه کې فاصابتکم مصیبت الموت او ورسیږي تاسو لره مصیبت الموت د مرګ مصیبت دا الله تعالی عمومي حکم بیان کی چې تاسو د پاره مستحب او بهتره خبر داده چې کله تاسو کې یو چاته مرګ حاضر سي نو هغه د مرګ په حالت کې چې مرګ ورته حاضر سي نو هغه باید پر دی وصیت باندې دوه کسان شاهدان ودري یعنی شاهدی ضروری ده او دا دوه کسان باید عادلان عام خبره ده کدا تاسو څخه وي یعنی مسلمانان وي او آخران من غیرکم یا دوه نور وي تاسو څخه نوي یعنی غیر مسلمانان کله چې تاسو تک کوي په الارض پمزکه کې سفر کوي او تاسو ته ورسیږي یو چاته په تاسو کې مصیبت د مرګ اوس د دې څخه شرعي مسله دارال چې پر وصیت باندې شاهدان درول دا واجب او فرض نه دي البته افضل او مستحب خبره او بل دا چې دوه کسان هم ضروری نه دي بلکې یو کس هم درولای لیکن افضل دا چې دوه وي او دا هم ضروری نه ده چې خامخا به عادل وي غیر عادل کسان هم دروایي افضل دا چې عادل وي او چې کله ته په سفر کې نو هم دغه شاهدان درول افضل دي او که په سفر کې نه نو هم دا شاهدان درول افضل دا ټول د فضیلت مسله
او بل دا خبر رااله چې مصیبت د مرګ دا معلومه سول چې مصیبت عام دي، هر یغه پریشانی ته چې مؤمن ته ورسیږي نو دا مصیبت دي. البته مصیبت فرق لري، یو د مرګ مصیبت دی، بل د مال، بل د اولاد، هر شی جلا ځان ته فرق لري. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د مؤمن عجیب شان دی، د مؤمن عجیب شان دی. وای کدا مؤمن ته تکلیف ورسیږي نو دی الله تعالی ته صبر وکي هم ثواب حاصل، او کدا ته خوشحالي ورسیږي نو د الله تعالی شکر ادا کی هم ثواب حاصل. او د دې مؤمن مثال په دنیا کې داسې دی لکه یو ټکر چې په یو درخت زړیږي، یعنی مصائب او پریشانی د رکبات چې ودی ټکر ته حرکت ورکی، دا پریشانی او مصائب د مؤمن ته داسې په دنیا کې حرکات ورکی، یو طرف او بل طرف ته کی. یا ایها الذین آمنو، ایا کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دي، نو خپل منځي معاملات داسې کوي چې شهادت بینکم، تاسو تر مابین گواهی پکار ده. اذا حضر کله چې حاضر سي احدکم یوستاسو ته الموت مرګ، حین الوصیه شاهدی کله پکار ده په وخت کې د وصیت. څوک بوي دا شاهدان؟ اسنان، دو کسان بوي. څنګه خلق بوي؟ زوا عدل، خاوندان د عدل بوي. منکم کستازو څخه وي مسلمانان وي، او آخران یا نور وي من غیرکم غیر استازو څخه یعنی غیر مسلمانان وي. ان انتم کشیر تاسو ضربتم سفر کوي فی الارض فمزکه کی، یعنی چې کله تاسو فمزکه کې سفر کوي دا قید احترازی نه دی، مطلب دا که پکور کې واس هم بدا کار کوي. فی الارض فمزکه کی فاصابتکم او ورسیدی او استاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ، یعنی دا نه لازمی چې خامخا به د شاهدان په هغه وخت کې قائمه چې تاسو د مرګ حالت راورسي، بلکې وختیم شاهدان درولای شي، په وخت کې د صحت هم درولای شي، خو دغه وخت بیخي ذریت پرته بیخي. فاصابتکم ورسیدی یو استاسو لره مصیبت الموت د مرګ مصیبت، نو په دا وخت کې به تاسو راولاړېږي دغه کار به کوي، یعنی دغه ټول امور واجبات به تاسو پوره کوي. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا. اوس الله عز وجل هغه واقعه بیانې چې دا دعوی صورت دی. تحبسونهما تاسو به راګرځوي، هما دوی دواړه، من بعد الصلاة ورسته تر لمانځه، فيقسمان دوی دواړه به قسم اخلي بالله فالله عز وجل باندې، ان ارتبتم کچیری تاسو لره شکو، قسم به داسې اخی چې وایي بلا نشتری به ثمنا، چې موږ نه اخلو به په دا قسم سره ثمنا قیمت، ولو کان ذا قربا اگر چې قریبان وي، ولا نکتم شهادت الله او نپټو گواهی د الله تعالی، انا اذا لمن الآثمین، انا یقینا موږ اذن په دغه وخت کې لمن الآثمین د ګناهګارانو سيو. یعنی په دې صورت کې چې کله تاسو په دوی دعوه وکړي، قاضي به دغه دواړه کسان راغواړي او دوی به د لمانځه څخه وروسته درېږي، او بیا به دوی دواړه قسم اخلي، او په دې قسم کې به دا وایي چې په دې قسم اخیستلو کې زما پیسې اخیستل نه دي غرض، ولو کدا قسم زه د خپل قریب په ګټه باندې اخلم، یعنی هیڅ کله دا کار نه کوم، او یا د خپل قریب په تاوان باندې اخلم، او کوم څه چې الله تعالی ماته ویلي دی هغه به نه پټوم، ځکه په دا وخت کې زه د ظالمانو څخه ګرځم، نو دا به د ځان سره لحاظي. نو تحبسونهما تاسو به دوی دواړه راګرځوي، یعنی حاکمانو ته اسلامي حکومت ته دا امر چې ای حاکمانو تاسو به دوی دواړه راګرځوي. مطلب دا دی چې کچا پر چا دعوه وکړله نو دا مدعی به اسلامي حکومت بندي کوي. دغه آیات څخه امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال کوي چې کچا پر چا باندې دعوه وکړله او د دعوی تر ثبوت تر وخت پورې اسلامي حکومت ته د اجازه ستا چې هغه بندي کوي. تحبسونهما تاسو باغوی دوارا ګرځوي من بعد الصلاه ورسته ترمانځه را ورسته را ګرځول نه دی لازمي، فقط دا د قسم د شدت په خاطر باندې کله کله قاضي ته شریعت د دې اجازه ورکي
چې دا قسم دی سخت کې په مکان یا په زمان سره یا په داسې وخت کې قسم باندې واخی چې هغه وخت ډیر مبارک وخت وي لکه د مازګر وخت، نو دا زمانه ده. او یا په داسې مبارک ځای کې لکه پر منبر باندې په محراب کې قسم جنې واخی چې دې قسم کې سختی راشي، نو دا لازمی نه ده، بلکې قاضي به خپل مصلحت ته ګوري. که دا سړی داسې بے پروا سړی و د قسمو یې چندانې خیال نه ساتي، پر هغه به په قسم کې څه شدت کوي په مبارک ځای او مبارک وخت کې بیا په اخر تحبسونهما من بعد الصلاة ورسته تر لمانځه، یعنی د مازګر د لمانځه ورسته مثلا، ځکه چې عظمت مکان او عظمت زمان دا لازمی دي. ويقسمان بالله نو دوی دواړه به قسمونه اخي په الله تعالی باندې، یعنی ورسته در دې چې ته شاهدان تا د مدعی ته طلب کړل او شاهدان مدعی پیش نه کړل، نو بیا به په یقسمان بالله دواړه په الله تعالی قسم اخلي. څه وخت ان ارتبتم کستاسو پر دی باندې شکو، یعنی دعوه مور باندې کړي وا، مثلا د کدل ته چې د ورثاو پر دی باندې شک دی دعوه ور باندې کړي، لا نشتری نو دی به دعوای چې موږ نه اخلو به په دا قسم سره سمنن قیمت ولو کان ذا قربا اگر چې هغه قریبان وي، ولا نکتم شهادت الله او نپټو شهادت الله گواهی د الله تعالی، یعنی موږ د الله تعالی سره دا وعده کړی د دامي میثاق کړی دی د الله تعالی احکام به پوره کوو، نو د الله تعالی د احکام پټېدل به نه کوو. انا اذل من الآثمین، ځکه که موږ دا کار وکړو چې قسم د پیسو په مقابله کې واخلو او یا شاهدی د الله تعالی پټ کو او یا د قریب د مصلحت په خاطر حق پټ کو، نو په دې صورت کې به موږ بیا ګناهګار. انا اذل من الآثمین، نو یقینا موږ به اذن په دغه وخت کې لمن الآثمین د ګناهګارانو څخه. نو دا تغلیظ قولی دی، یعنی دا خبرې به دوی ځکه کوي چې په دې قول کې ټینګار راشي، کدا ونه کې اسی قسم واخی هم پروا نه لري، خو قاضي به ګوري کچېری هغه داسې بیا پروا و، نو دا خبرې به پکې خو مقصود نه دي، بلکې نفس قسم اخستل بس کفایت کوي. صدق الله.